بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې موږ د ساينس او د هغې د مین برانچز باره کې وایو. نو ساينس چې دی دا د لاتیني ژبې ساینشیا نه اخیستی شوی دی. د ساینشیا معنی دی علم. د دې وجې د ساينس معنی ده علم. The word science means knowledge. نو څومره کائنات چې د دې علم ته ساينس وایي، یعنی کائنات دې کې نور، سپوږمۍ، ستوري، ځمکه، اسمان، بوټي، ونې او ځناور، انسانان، د دې ټولې مطالعې ته او د دې ټول سټډي ته ساينس ویل کېږي. نو the knowledge gathered through observations and experiments is called science. په کائنات کې چې کوم کارونه کېږي، نیچرل فینامینا، قدرتي کارونه، یعنې باران ورېدل شو، بوټي رازرغونېدل شو، انسان پیدا کېدل شو، او دغه شان چې کوم دی نور راختل شو او نور پرېوتل شو، دا څومره کارونه چې دي د دې observation، د دې مشاهدې ته او بیا په هغې باندې ایکسپریمنټس ته نه بعد چې موږ سره کوم نالج حاصل شي هغه ته وایي ساینس. نو دې وجې موږ د ساینس ډیفینیشن داسې هم کوو چې د سټډي آف نیچر از کالډ ساینس. اوس نیچر چې کوم دی، قدرت یا کائنات، دا زموږ سره په دوو شیانو باندې مشتمل دی چې په دې کې لیوینګ تھنګ او نان لیوینګ تھنګ دي، یعنې د دې خپل کمپوننټ چې کوم دي بایوټیک او ای بایوټیک کمپوننټس دي. نو لیوینګ تھنګس یعنې انسانان، ځناور، بوټي وغیره، د دې سټډي بیا د ساینس په کوم برانچ کې چې کېږي هغې ته بایولوجي وایي. او د نان لیوینګ تھنګ سټډي چې په کوم برانچز اف ساینس کې کېږي هغې ته فزیکس او کیمسټري وایي. نو د ساینس درې غټ مین برانچز شو چې یو ته بایو وایي، بل ته فزیکس او بل ته کیمسټري.